اوورسیز پاکستانی دي، په دې نوخار کې، په دې خیبر پښتونخوا کې پښتانه دي، او په دې پاکستان کې مختلفو ځایونو کې نوخاریان چې کوم دلته هغلته کارونه کوي، نو هغوی دپاره دا موقع ده چې 4-5 کالو په قسطونو هغه هم د خپل اسانتیا مطابق ایوه قسط جمع کوي او ایڈوانس به والا ورکړي او کال پس به دلته راشي رهایش په اختیار کړي لا ځان له بزنس. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم او دې ټایم کې د آرمر کالونی فیس 4 که مونږ ووایو نو بلکل ټاپ باندې ولاړ یو. مخامخ ماته اخري غرونه دي او دا شاته تاسو ته چې ښکاري نو ډایرکټ چې کوم مین روډ دی هغه دی او شاته دا وسیع و عریض چوک دی. د چوک یو طرف ته جامع مسجد هغه جوړیږي او بل ګیر چاپیره تېنه کورونه باقاعده آبادی شروع دی تر دې ځای پورې چې کوم د سټریټ لایټ هغه پولونه دي هغه لګېدلي دي او بلکې دلته زه به ووایم د ګس طرف ته زمونږ دلته خلق اوسېدل هم شروع شوي دي، دغه کورونه آباد شوي دي. آرمر کالونی فیس 4 د تېر څه وخت نه مونږ ګورو په نوخار کې که د ډیسپلن حوالې سره ووایو، اعتماد حوالې سره ووایو، نو د سرکار او د بیا د پاک آرمي د چترۍ لاندې د هغې ډیسپلن لاندې یو داسې کالوني ده، داسې هاوسینګ سکیم دی چې د هغې نه مخکې 3 فیزه مکمل شوي دي او نوشهره کینټ خاص صدر کې دا واقع دی په 4-5 منټو فاصله کې ما سره مین شوبره چوک موجود دی او دا ټول ادارې نوشهره کلا، نوشهره کینټ د 4-5 منټو فاصله ده. دلته کې ډېره غټه خوشخبري ده د ټول نوخار دپاره نن هغه موجوده ده او ډېر غټ خبر دی. زه ګڼمه دا د عام طبقې دپاره کم تیزۍ سره چې دلته آبادی شروع دی نو په دغه طوفان کې مونږ سره به یو خبر شیر کوي د آرمر کالونی فیس 4 اوورسیر مزمل بھائی چې ډېر غټ خبر دی او دا تېنه تاسو واورئ د دې موقع نه فایده وچته مزمل بھائی څه خبر دی در سره؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا څنګه چې تاسو ګورئ د آرمر کالونی کې په شا مونږ نه د مین چوک دی د آرمر کالونی فیس 4 کټ راوند اباوټ چې کوم دی ما نه په رایټ سایډ باندې د جامع مسجد دی تقریبا 5 کنالو کې دی او ما نه چې کوم لیفټ سایډ ته دی دا مونږ په انسټالمنټ باندې کورونه سټارټ کړي دي چې د مونږ فینیشینګ کور په یو کال کې دننه ورکوو او دې پیمنټ چې کوم دی په 4 کالو کې دننه جمع کوي. مطلب کور به تاسو یو کال کې جوړوئ او پیسې د تاسو له په 4 کالو کې 4 کالو کې په انسټالمنټ خپل خوخي انسټالمنٹ 20 لک دی کې تاسو چلے په کور کې په انسټالمنټ په کور کې 20 لک روپۍ چې کوم دی بوکینګ دی نور بقای هغه 4 کالو کې هغه د کوم د کچا کسٹمر چې څنګه ترتیب خوخي په ترتیب باندې جمع کوي نور 20 لک پکې پیمنټ هغه کور جوړای که 7 مرله جوړای که 10 مرله جوړای که کانال جوړای که کمرشل جوړای 4 کالو کې دننه خپل پیمنټ به برابرای. دا ډېر غټ خبر دی ګرانو کتونکو. زه به ووایم چې عام طبقې دپاره، نوکر پیشو دپاره، واړه کاروبارونو والا دپاره چې د دې موقع نه هغوی فایده ده اوچتولی شي چې تیزۍ سره آبادی شروع دی نو کال پس به دلته داسې کورونه وي څنګه چې فیز 3 او فیز 1 او فیز 2 کې دي او بیا دومره اوچت لیول دی چې ټول نوخار دلته نه د دې لاندې ښکاري او د مخامخ دریای کابل، نوشهره کلا، نوشهره سیټي دا مونږ ته دلته نه ښکاري. زه به ووایم د اوورسیز پاکستانی دي، په دې نوخار کې، په دې خیبر پښتونخوا کې پښتانه دي او په دې پاکستان کې مختلفو ځایونو کې نوخاریان چې کوم دلته هغلته کارونه کوي نو هغوی دپاره دا موقع ده چې 4-5 کالو په قسطونو هغه هم د خپل اسانتیا مطابق ایوه قسط جمع کوي او ایڈوانس به والا ورکړي او کال پس به دلته راشي رهایش په اختیار کړي لا ځان له بزنس دپاره کوي. غټ خبر ومایم چې د آرمر کالونی فیس 4 چونکې مونږ د دې د ابتدا نه شروع نه د نوخار ته اپډیټس ورکوو او دې کې لګیا یو د دې حوالې سره خبره کوو. منفرد سکیم دی، با اعتماده سکیم دی نو دا هم یو غټ خبر ومونږ وي چې نوخار او پښتانه هغوی نه دا خبر مس نشي.